بسم الله الرحمن الرحيم. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. کتاب الوضو دے باب 34 باب دے من لم یر الوضوء الا من المخرجین من القبل والدبر. استثناء دے کراغلی دا الا او لم سیاق دا نفی کے دے دا استثناء مفرغ دا، استثناء دا مفرغ معنی بے سی والمعنی من لم یر الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج البدن الا من القبل والدبر. عبارت پدا سی یعنی باب دے دا اغا چا دا وینا پبارکی چاگا او دس لازم نگنی. بابو من لم یر الوضوء چا او دس لازم نگنی الا من المخرجین من القبل والدبر. پہس چیز کے ما سوا دا حقینا چاگا دا قبل او دا دبر نوزی، یعنی دا پیشاب او دا پاخانے دا زینو نیلاوا کہ دا نور زینو نسسیز اوزی نو پائے باندے او دس لازم نگنی. دا چکم باب کے خود دینے وینا بالکل اباسلہ لیکن جارا دا قبول نہ دا اور نہ دبر نہ دا. ترجمۃ الباب مقصد دار اور دادا مختلف فی مسئلہ شوافع و پنیز باندھے ہو دوینے پوتو باندھے او دس نواتی. تفصیلی بحث شاید ماکڑی مخی دا احیاء العلوم حوالے سرما بار بار کلے را خبر تاسو بیا دے چی آیا دا وینے پوتو باندھے او دس ماتی او کن ماتی. بنیاد دا غی چکل منگا دا قرآن مجید نا بحث کو نا قرآن مجید وینے تا حرام ویلی دی. بحث چکوے دا سے بکوے دا سے بنا کوئی دا سو پہے کہ سوک ملزم کہے قرآن مجید چکم ویلی دی نا غدا فرمائی دی چی انما حرم علیکم المیتتا والدم او وینا هم آغا حرام دا چی آغا بیدون کے دا. وہ سکل حرام شوا تو دا حرام والی وجہ سرا دا شریعت زمونگا دا لم او دا کیف پا بنیادو نو چلی گی چی سنگا اولی یعنی دا مسئلے علت سرے دا حرمت سبب سرے. دا حرمت اغا سبب قرآن مجید کے یا پا حدیث کی نشتہ. قرآن یا حدیث کے دا حرمت سبب نشتا پدے وجبان سیز اجتہادی شو. مجھے کلے اجتہادی شو نے اختلاف پیدا کی گا اس زان عوام میں جوڑا وجہ اولی اختلاف پیدا شی اختلاف پیدا کی دو سو وجہ بلا وجہ اختلاف نہ پیدا کی چھ پدے کہ آغا شانت نسوے سنگ چھ زمونگا خیال لے دا نور آئمہ دی دا توتانو بانے ویلے دی کلا علماء دی دا چل بنا کرے ہمیشہ دا پارا دا بٹور خپل ائمہ گنے اور کوشش بدا کرے چ پدی کہ دا چا مسلک اقرب بھی قرآن و سنت دا واخل اسلم لار دا غدا درجات لار دا غدا دانا چی او خول تا بدانوا چا دا غنا خواہ خواہ کی گنا دا غلط طریقہ دا. خود دمرا پویا با حاصل اول پکار بھی چ سڑے پدے کی یودا سے لارو گوری چا قرآن و سنت تزیات نزدیر نور کے چر سر اختلاف ذکر گئے لاغے اختلاف تواب منسوسی اختلاف نہ رہے چاہے دموز نے کی یہ ادا بے علما رہے ادا بے ادس رہے کتنا قسم خبر ہے کہ دیکھو مطلب تھا جاتا منسوسی اختلاف سے جوڑ زمان رہنا مطلب تھا نہیں خپل حنفیت پر رہتا حنفی خلق پہ اترے گا تو سو کچھ بڑے خدا کم دشمنی چیز من خلق کئی نور و مسالک کو سرا تا درست نہ مجھ صرف داغ چیز غندنہ کو تنقید داغی کو
اوس د وینې د حراموالی سبب سره ناغه سبب قرآن یا حدیث کې نه لیکل، اجتهادي پاتې شو. چې کله اجتهادي پاتې شو نو اختلاف اوس پیدا کیږي چې د حرمت سبب سره. دا احناف خیال لای چې دا نجس ده، د اجتهاد ده. او اصول لای چې کله یو نجس چیز د وجود نوځي نو بیا اودس ماتېږي. خو د امام شافعي رحمه الله او د اهل الحدیث رائے ده چې نه، د وینې د حرمت وجه د حراموالی وجه د احترام ده، نه کې نجاست. په دې وجه کې د وجود نه وینه وته نو دا ناقض د وضو نه ده. اختلاف پیدا شو. اختلاف د نص د وجه پیدا شوی کنه د نص د غیر موجودګۍ د وجه پیدا شوی، د نص د غیر موجودګۍ د وجه پیدا شوی. نو په دې وجه سوال نه پیدا کیږي چې راځي فلانه په ماتي او فلانه په نه ماتي، نو د پسې او موسکی او د پسې ونه کیږي. نه، خبره غلطه ده. ځکه دا خبره مجتهد فی ده. مجتهد فی چیز د منسوسی غونډه خو مګنه. لکه قرآن نه دا معلومه ده چې کوم دلته آیت کریمه چې پیش کړي چې او جاء احد منکم من الغائط، دا قرآن نه معلومه ده. یو سړی د بهر نه راغلی دی، واړه بولې کړي، پیشاب یې کړی یا پاخانه کړی ده، دا نص د قرآن موجود دی که نه دی؟ په دې کې اختلاف شته؟ نه. که اوس یو سړی دا وایي چې نه ما پیشاب کړی دی خو دا اودس نه کوم، زما لمونځ کېږي، موږ به وایو چې نه کېږي. ولې؟ قرآن خلاف ده. په دې خبره ځان پوهېدل پکار دي چې یو داسې یو خبرې وي چې هغه د نص مخالفت وي، او یو داسې خبرې چې هغه منسوسی چیز نه وي، غیر منسوسی چیز وي، نو په کې گنجائش وي. په کې زموږ خپله طریقه ده چې ستا کومه رایه ده نو هغې له دلایل ووایه، د بل دلایل بیان کا او وجه ترجیح چې تاله څه درځي نه هغه ووایه، او که نه درځي نو کم سے کم دومره شاګردان ته وښایه چې فلاني سره دا دلیل دی. په دې به فایده دا وشي چې دا د مذاهبو په میانځ کې کومه رسېږي ده دا به ختم شي. زموږ درسونو کې ون وے ټریفک چلیږي، یعنې صرف د خپل مسلک هغه ښیي او د بل هغه نه ښیي، هغې تنګ نظرۍ پیدا کړي دي. زمونږ مقصد صرف دا تنګ نظري ختمول دي، دا ټول ختم کړه. دا څومره ائمه چې دي مجتهدین، نو الله رب العزت دې ټولو له اجر ورکوي، او کم کسان چې په یې پسې روان دي نو زمونږ یقین هم دا دی چې الله به هغوی له اجر ورکوي. د دې نه د کفر او د اسلام اختلاف مه جوړوئ، او د بې لمازۍ او د مونځګزارۍ اختلاف ته مه جوړوئ. یو اجتهادي څیز دی. امام بخاری رحمه الله باب چې کېښود نو د باب مقصد دغه دی چې امام بخاری د دې نه وینه وباسله چې په وینې په وتو باندې اودس نه ماتېږي. هغه مسلک دی. تا سره اختلاف کوي او سره دا څوک نه وایي چې ته د هغه خبره ومنه. هغه یو دعوه پیش کړې ده، هغه دلایل پیش کړي، هغه دلایل موازنه به اوس وکړي. نو که تا سره سوي بالفرض سړی به ووایي چې اوشتلی به او چې نه وي نو بیا دا خبره ده تسلیمین او تسلیم کا کنه. تسلیمه دا د اختیار ده. د چې کومه دعوه پیش کړه چې لم ير الوضوء الا من المخرجين من القبول والدبر، دا غیر په لومړی دلیل سره قول الله تعالی او جاء احد منکم من الغائط، اور پسې سره دی او لا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. پتا سو کې وطن د بار نراغلی غایت هغه ځمکه دی وی چې هغه نرمي مناسب وي د دې لپاره چې انسان په کې بول براز وکړي. یعنی هر ځمکه هغه ته غایت نشي ویل. د فقې دی کتابونو کې موږ ته بخوا ویل چې کله یو سړی یو ځای ته لاړ شي ولته کې هغه پیشاب کوي نو یا خو هغه ځای دومره ښکته پکار دی چې د پیشاب هغې ته ښکته لاړ شي، او کنه نږدې چې هغه سخت نه دی پکار، ځکه دلته به رشاش راځي، څاڅکي به ورته کېږي. نو موږ ته پخوا ویل چې د مشرانو په دې کونټو په سر کې هغه دوک غوندې لګېدلي دي اسیخ، خو د هغې یو فایده به دغه وه چې هغې په ځان د ځمکه نرمه کړه. چاکو به موږ ته ویل راوباسئ، چاکو په ځمکه کې ومنډئ راومنډئ چې ځمکه نرمه شي. خو دې کې دوه بنیادونه دي. یو دا چې هغه ځای داسې چیت وي چې ته د خلکو د نظر نه پټ پاتې شي،
یعنی عمومي طور کنده پکار ده یو داسې بره ځای نه دی پکار چې انسان په یې ښکاره کیني. ولې یو خو د صادر مادر مسلو می د پردې مسلو می بل دای چې تک ولو میدان ما یناسته او تا صادر مچول دی او د مخې غاړي سیده راځي بیا وسګي دا غین او تری غت ته دینه بنیادی ته دې روټ مصدر چې کوم مقصد ده ناغه دی یو داسې زمکا چې هغه تغوت د پاره مناسب وي یو هغه نرمي او بلا غلاندې وي. قرآن غایت دا کنایه ګرځولې ده د هغه زمکې نه چې انسان وایي پیشاب او پاخانه کولی شي. اوس عمومي طور دا نه کوي خلک هر کور کې تقریبا واشرومونه وي خو هر وخت خو نه وي که نه بار هم سړی دي که نه نو د بار دپاره طریقه دغه خپله که. امام بخاري رحمه الله د مسلې دپاره لومړنی استدلال څه نه کوي د قرآن نه. نو که احناف د قرآن نه استدلال وکړي د باعث سوزونو دپاره اول او حدیث وروسته کړي نو بیا جایز وي که ناجایز وي؟ جایز. اگر چې عملا داسې نه ده عملا داسې نه ده قرات خلف الامام کې وګوره هلته کې قرآن په ظاهر عمل پاتې شوی دی. قرآن څه فرمایي کله چې قرآن لوستی شي نو فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. خدا احناف اصول دې باب کې ښه دي خو کاش چې احناف هم په دې چلے دی. احناف پیار دی نه چلېږي دیم کله کله د خپل اصول مات کی مړی اوري که نه اوري ټول وی اوري او قرآن فرمایي انک لا تسمع الموت. اصول چې کوي زما همیشه د پاره دا خبرې تاسو کوم اصول وای د امپلیمنټیشن وګه ته بیا ګوره حق به بالکل واضح دا حق چې کله کله پټیږي دا غي وجه دا چې تاسو خپل اصول هغه چلوي نه هغه نفاذ نه کوي. تاسو اصول ته راځئ خپل دا احناف اصول لغوي. احناف دا وایي چې کله یو حدیث خلاف القياس راشي خلاف القياس راشي یا د عقل خلاف راشي نو هغه حدیث په خپل مورد کې بند وي یعنې پای کې چې سویلې دي په دقه شی نور نشته. او د سماع موطا په باب کې چې کوم احادیث راغلي دي خلاف القياس دي او کنه د قياس مطابق دي خلاف القياس دي عقل نه تسلیموي. لیکن د یو مسلمان په حیثیت چونکه فرمان د نبی صلی الله علیه وسلم دی په دې وجه موږ منو لیکن خودي خلاف القياس د دې چت پاس یو سړی ګرځي هغه د خپل کشار دا ورمسه نشي اورل دارنګ یو سړی کې چت پاس ولاړ یو خبرې کوي روزه ورمسه نه لیکن د مړي د پاره د اډواله سيزونه په حدیثو کې ثابت دي. مستید مونږ وایو چې السلام علیکم اوري او مونږ وایو د خپل کشار اوري بس دا خو بناوري دا ته مال لپاره دعا او کا پتا لپاره دعا وکړي چې ته دا وې دا خلاف القياس خپل مورد کې بن پاتې نه چې کوم اصول دي کا د فقهي وي او کا د عقيدي وي دا غو چلوا هیڅ اختلاف نه پاتې کیږي. او دلته کې اکابر پرستی دا چې مشر یو خبره کړې د رسول له بعد شي خیر ده خو چې د مشر خبره چې کوم ده هغه ثابت شي دې دا ټول دی باندې شرمول. یو مشر دی قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیه داغه مخه ته یو خبر راغلی و د روافضو طرف نه و خبر راوا چې سنیانو دارنګ صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور سیدہ فاطمه سره زیاته کړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میراث کې عقل برخه نه ورکړي برخه نه ورکړي حقیقت خدای دا پالن جواب پکارو کم چې حدیث کراغله چې انبیاء کرام میراث نه پریدي او کم چې پریګ دي صدقه صحیح حدیث ته صحیح ہے. قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیہ حدیث پرې خره او هغه عقلی جواب ورکړل هغه داري چې انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا انبیاء و روحنا د وجود نه نوځي
بیا مرګ څه ته وایي؟ داغي مرګ دې ته وایي چې داغي روح داغي په زړه کې سمټو کړی شي، راغونډ کړی شي، دې ته موت. او دا اوس هغه کبیر عالم یو خبره کړه، لوی سړی دی، خو دې ته الزامي جواب وایي. یعنې هغه دا ویل غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر نه په موت حقیقي باندې مړ نه دی، نو څنګه تاسو دا هغه میراث تقسیموئ؟ دې ته الزامي جواب، اگر چې موږ ورته صحیح نه وایو. ځکه د موت معنی څه ده؟ عربی ډکشنری کې الموت انفکاک الروح عن الجسد، روح چې جسد نه جدا شي ته موت وي نه سره. که دغه شان موت په پیغمبر نه راته نو انک میت و انهم میتون به سمانه. او دغه کبیر غلطی کړې ده، دا ټول ورپسې لګیا چې جی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په قبر کې حیات حقیقی جسد سره حاصل لانجه جوړه. او دغه تکي د بریلویت او دیوبندیت کې فرق ختم شوی دی. بریلیان مکابر پرستی، علماء دیوبند مکابر پرستی. اصول ستاسری اصول خدای چې حق الجميع بالکتاب والسنه ان وافقهما والا فرجان. نو قران او سنت کا سوټه باندې ګوره، کداغه برابر یې اخلاق کني برابر نه پرېږده. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله تعالی علیہ یو الزامي جواب کړی دی، خپل وخت سره خبرو، لیکن د دین عقیده جوړول مسله شو. مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله غوند سره دا وی چې دې خبره تعلق عقیده سره ده، حیات النبی تعلق عقیده سره ده. عقیده را پار نه سے قدی بګاری کني بګا قدی نس کم ده. آیا یو نس قطعی شته په دې باب کې چې النبی صلی الله علیه وسلم حی بجسده؟ راشته چرته کې قران حدیث تاسو زره بالکل مګره همیشه دا بارت ترغیب مګوي ځا باندې اصول خپل کې استاد کوم اصول فقہ کې ویلي دي، کوم اصول په حدیث کې ویلي، هغه واس نفاس ته پرې ده ته مطمئن او کله اصول د امپلیمنټیشن نه کې او کله یو کبیر خپل سي او کله بل معاملہ به خراب شي. قبر کې به جواب نه، آخرت کې هم سره مختور نه ځان داغه نه خلاص کړه. تو دا یو صحیح طریقه دا چې د یو سیز د پارا مونږ اول پیش کوو قرآن مجید، د امام بخاری په طریقه دا، لیکن دا طریقه نه احناف ورځ مني او بیا امام بخاری ورځ مني. دا غلطی ده. د قرات خلف الامام په جهري منځونه کې څه دلیل دی؟ د قرآن په موجودګۍ کې دلیل نشته. کوم چې دلیل دی نه کې په تعویل کې څنګه چې موږ حدیث کې تعویل وکړو، د سماع موتا حدیث کې تعویل شي کوونه شو. تو دارنګي د قرات خلف الامام په جهري منځ کې به تعویل کې او قرآن په خپل عموم پرې او کنه تعال دې کې حدیث باندې عمل کې نو قرآن باندې عمل پاتې شو، دا دین کارونه شو. مالکی خپل مکاتیب کې دی جواب مالک لري اور ابن تیمیہ حوالے سره ملي کړه ته کاغار څوک تسلیمای کړه. ابن تیمیہ لیکلی دي چې یو سره په جهري منځ کې قرات کوي خلف الامام تو دا سره احمق من الحمار، اخر نه زیات بیوقوف ده. ولې وجه دا غیره چې امام کله خطبه وي او د خطبه اوریدل واجب دي که واجب نه دي؟ واجب دي. خطبه چې سړی وي نه قرآن دی که قرآن نه دی؟ قرآن نه دی، قرآن نه دی. او خطبه موز دی؟ نه موز نه دی. نه خطبه موز دی او نه پای کې سویل هغه قرآن دی. خدای اوریدل واجب دي که واجب نه دي؟ که یو سړی هغه وخت کې تلاوت کوي یا سلامونه کلامونه کوي خبره اترې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تخر ویلي دا ولې خطیب جهر چا لپاره کوي؟ مقتدیان لپاره کوي. او دا امام جهر چا لپاره کوي؟ دا استدلال ابن تیمیہ کړی خپل فتاوا کې. په جهري منځونو کې جواز مقایل کېږي. رازت کې راشي امام بخاری رحمه الله په دې باندې جزء القرات خلف الامام لیکي، ټول خلک هغه پتا ده خیر ودا روایتونه په صحیح بخاری کې ولې نشته. دا سوال دی، دا سوال نه دی اورېدل. دا کوم روایتونه چې هغه په جزء القرات خلف الامام کې جمع کړی دي دا په صحیح بخاری کې ولې نشته؟ ان اعلی شرط البخاری نه دي ځکه په صحیح بخاری کې نشته.
او جاء حد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. عطا بن ابی رباح، عطا بن ابی رباح دیر ترجمۃ الباب کی دی چې وقال عطاء، تو عطا نه لیدل، یعنی امام بخاری د عطا بن ابی رباح نه لیدل، د سند هم نه لیدل. تو چې کله یو څلنه په خپل مخز نه کړي او سند هم نه لیکلې، و دې ته باندې کول وای پښتو کې، دا تعلیق دی، ته وای تعلیق. دا تعلیق کله صحیح وي او کله صحیح نه وي. تعلیقات د امام بخاری، تعلیقات د امام بخاری دا 90% صحیح او 90% غلط دي. پدې کې صحیح هم وي، پدې کې کمزوري هم. اور اس تو بعد صحیح بخاری په متن کې راځي مخه ده چې وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ قَالَ ابن عباس مُمِيتُكَ. انی متوفیک معنی کړی دا عبداللہ ابن عباس فرمائی زتا مړ کوم، او دا مستدل د قادیانانو چې عیسی علیہ السلام مړ دی. متوفیک معنی صحیح بخاری کې کړی دا ممیتوکا. دا بعض خلک عجیب عجیب خبرې کوي، اطراء نه ورته وي چې بس دنیا په مخ باندې صحیح بخاری کې څه دا څه قول نشته، کمزوري هغه په ملګو موږ ډېر معلومي. خو ما خپل استاد ویلو د باندې خبرو باندې کې چې اس کا آگے پہنچانا حرام ہے، ځکه دا د انکار حدیث دور ده. موږ ته یو درې بیان کو، ما ډېر شي معلوم ده، او یوازې ده نه بلکې د امام مسلم هم د ټولو موږ باندې غل زوتول وا چې قد وهم البخاری فی مواضع. امام بخاری دا پډیر زینو کې وهم شوی دی، او قد وهم الامام المسلم فی مواضع. خدای دې علم خبرې دي دا یو ته پدې پیش کو چې تاسو په هغه باندې خبره چې د امت مسلمه اجماعي عقیده ده چې عیسی علیه السلام ژوند دی. او امام بخاری دا عبداللہ ابن عباس نقل کړی دی چې متوفی کا معنی ممیت ہوگا. اسے جواب وغیرہ تب جواب ہے سند ہی نشتا. امام بخاری دے سے سند نہیں لکھے. عبداللہ ابن عباس کا عمل دے کله پیدا شي ته دې خبرې ایسه حیثیت نشته. قول غلط شي که صحیح شو غلط. صرف دا یو یاد ساته نور پرې ده ان خلک ما ور پوښتنه کې دا شی غلط دی، دا غلط، دا غلط خبره. او چې په دې خبره ځان پوهېږي چې تعلیقاتو کې غلط وي، دا تعلیق دی، دا غلط دی. په دې وجه باندې متقدمین علماء ډېر کار کړی. ابن حجر اسقلانی یو کتاب لیکلی دی، سلور اتجل کې چاپ شوی دی، تغلیق التعلیق. او په کې دا تعلیقاتونه بحث کړی، دا کوم تعلیقات څه دي لګي، دې تعلیقاتونه بحث کړی چې دا تعلیق کم کم ځای لیکل دی او د اسناد صحیح دی او که صحیح نه دی. یا دومره وخت پکار دی موږ لا چې موږ صحیح بخاری باندې هم پوه شو او په دې تعلیقات هم پوه شو، دې مواضع معلوم شي. زم کوشش کوم دا نن کتابونو زمام نسبتا ډېر پدې دي چې دې اکثر د پاره ما کوشش کړې چې ملو شي. په یو نه غنټه په لګېدلې په درې سلو باندې ډېر مشکل کار دی. دا تعلیق معلومول چې دا کوم ځای لیکل دی او بیا د هغې د اسناد نه بحث کول چې د اسناد کیسه دي. بخاري کې دا شان سړی وایي نو دې یو جز وایي خو په دغه طریقه دی وایي نو دغه یو پختګي او کمنډه نه بیا غوته ترجمه کوه. دا تعلیق کوم چې ذکر کړل قالا عطا، تو دا تعلیق ابن ابی شیبہ دا تعلیق موصول لکھے دے. موصول لا مطلب چې دل سند خو دے
او هغه سند د دې صحیح دی. ابن ابي شيبه په بنگلور کې انډیا کې چاپ شوی و، هغه ته جلد کېده دا نه فوټوګرافي بیا دلته کې کراچۍ کې چاپ کړی و. دا د عوامه تحقیق سره دا ډېر ښه رسد شل پنځه جلدونو کې دا په دا ډېر ښه کتاب دی. تاسو ته که الله چېرته پیسې درکړی اخیستم نو دا عوامه والا واخله. دې لیکي صفحه 369 کې جلد بنے کتاب الطہارت کے 45 نمبر باب فی الانسان یخرج من دبرہ الدود. دودھ چنجو تو عربی دودھ دیکھا اردو آنا ہے انا جتو یہ دیکھیں ہم تیرے تحریف کرے تھا. حدثنا حفص بن غیاس عن ابن جریج عن عطا سند ہے وہ ایک سند صحیح ہے ٹھیک ہے عن عنا پاکستان ہے. قال يتوضأ اذا خرجت من دبره الدودة. دبر مقعد تو دیو انسان نا چنجے پریوت نو عطا داوی چه اودس پتی کئی يتوضأ اودس پتی کئی. حالتا کہ صحیح بخاری کے تو حالتا سوئی چه قال عطاء في من يخرج من دبره الدود او من ذکره نحو القملت. څنګه چې د دبر نوزی نو دارنګي د نارینه د ذکر نم کله کله باعث نوزی هغه هم دغه شان ژوندي سوزونه یې کړي. زموږ علاقو کې هغه نشته، په ډېرو سختو ګرمو علاقو کې دا سوزونه روزي قملې پشان موږ ورته سپګایا تاسو ورته سپګای دکې برابر یو سوزي نو الته کې څه وایي يعيد الوضوء او داسې عاده به کولی شي. ولې اصول لري چې کم یو څیز د سبیلیانو نه وځي نو پای باندې اودس شته دی او دا متفقون علیه خبره دا نورې متفقون علیه نه دي او دا خبره متفقون علیه. خدا خبره خدا د عطا بن ابي رباح ولیده په دې اختلاف مو ګوره چې تو ون ویټر فیک نه چلے ورپسې بیا حدیث کرا اثر کې راځي 416 نمبر باندې هم صفحه دا غلا 369. حدثنا ابو معاویہ عن العمش عن ابراہیم نخعی قال ليس عليه وضوء. ليس عليه وضوء یو سړی دودھ ته ورځل چنجه ورځل دی ابراہیم نخعی رائے دارا چې دا نجاست نه ده نجاست نه ده په دې باندې دا پنځه اودس ناراضي. بیا ورپسې 417 نمبر باندې وایي حدثنا حفص بن غیاس عن عمر عن الحسن. دا حسن چې مطلق راشي دنه مراد حسن بصری حسن بن علی نه مراد. موږ له خندار راشي د تیل سګورو روایتونو کې حسن راشي لیدل حسن رضی الله عنه په دې لري زیاته کتل واری چې دا حسن نسوک مراد دلته حسن نه مراد حسن بصری دی. قال اذا خرج من دبر الانسان الدود او الدودا فعليه الوضوء. یعنی دا حسن بصری او دا عطا بن ابي رباح رائے ولا ولې كل ما خرج من السبيلين عليه الوضوء. او دا دې چې وی چې ليس عليه وضوء دا دې مقصد دا دی د ابراهیم نخعی چې هغه پورې ګندګي نه یعنی چنجے دا سے ہوتے چې بالکل صاف ده گندگی بکی نشته خو عادتاً دا ممکن نه دا محال ده چې یو څیز دی د دوبر نروزی او پهله گندگی نه انقطع دا ممکن نه. وقال جابر بن عبد الله اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه ولم يعيد الوضوء. دا بل یو خبر ورته دا احناف ته اشاره وکړه. تاسو احناف مذهب معلوم دی؟ احناف مذهب داري چې کسړی او دس کړی په مانځه کې د پټک ټک خواندل دا او دسم ماته او مونږه هم ماته. دا نور ائمه او رائے دارا چې مونږ ماته او دس نه ماته. امام بخاری رحم اللہ دے کے اشارہ احناف ته گئی او دا غیره پاره جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قول پیش کړی دی
چې اذا ضحك في الصلاه اعاد الصلاه، چې کله یو سړی په مانځه کې او خاندي نو دې د مونږ اعاده وکړي. ولم يعيد الوضوء او د اودس اعاده باندې کوي. دا د تعلیقا ذکر کړل ده، تعلیقا. او کوم روایت تعلیقا د لیکل ده دا امام دارقطنی رحم الله خپل سنن کې لیکل ده، صفحہ 144. صفحہ 144 حدیث 48 49 50 51. سند دے ذکی علی بن عبداللہ بن مبشر الى آخرہ عن جابر قال ليس في الضحك وضوء. کہ سڑے اوخان دی دا اودس نرستو نہ پائے گے اودس نواتی. بیا وی دریم روایت کی چ ليس في الضحك وضوء. بیا دریم کی وی چ انه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة. یہ سڑے پمانځ کې خان دی نو قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. اودس اعاده باندې کوي، اودس نه مات او مونږه مات شوی دی ځکه چې مونږ خندا د مانځ خلاف ده. بیا بل حدیث کی لکھی، بل روایت کی لکھی سلورم کی چې عن جابر في الذي يضحك في الصلاة قال يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. دا حناف مستدل سره بده باب کې او تارای اوریدا د جابر بن عبد الله رضی الله عنه صحابی دی. خدا احناف رائے دار په دې باب کې چې حدیث کرا دی چې صحابه کرامو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونږ کو، یو نابینا راغه صحابی ناغا یو کندګي ور اورځید نو صحابه پاغه پورې او خاندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږو کنه فرمایل چا چې خاندلی ناغه دې مونږو کی او دستمو کی. من ضحك ان يعيد الوضوء والصلاه فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم من ضحك ان يعيد الوضوء والصلاه. ابن المنذر په خپل سنن کې لیکلي دي چې په دې روایت کې داسې لیکلي دي دا د صحابه کرامو د شان خلاف ده. صحابه هغه خلک نه دي چې هغه د الله د رسول پسې په مانځه کې د الله په مخ کې ولاړ وي او هغه داسې قسم حرکتونه کوي. ابن المنذر خپل سنن کې دا لیکلي دي. ما سره اصل شکل کې نشته دا ما کتاب نه راوړی، پی ډی ایف فارم کې ما سره شته او خبره کې وځه نشته ده. یعنی صحابه چې هغه ټیک د انسانان دي لیکن چې کله په مانځي کې دي او د رسول الله پسې ولاړ دي او د الله په مخ کې دي نو دا د هغې د شان خلاف ده. دویمه خبره دا کوم حدیث چې تاسو ته وایي د دې راوي چې کوم دی حسن بن دینار دی وکانا متروک الحدیث، متروک الحدیث. بیا بل یو سند دلی کرے رہے پائے کی لکھی چې دیکھے عبدالرحمن عمر بن جبلہ دے وہ متروک یضع الحدیث. اب بیا بل راوی دے داود بن محبر وہ متروک یضع الحدیث. پدے وجہ دا حدیث ائمہ پدے باب کے متفق دی چې حدیث د قهقه سرا د مانزه د ماته دو د دست ماته دو حدیث موضوع ده لا اصل له لا به اصل ده. موضوع حدیث نا استدلال نه کوي. پدې باندې اعلام الموقعین کې ابن قیم بیا خو پورا بحث کړل ہے چې عجیب دا یو طرف ته تاسو صحیح حدیث پرېږدئ او بل خو یو موضوعي حدیث راغلی دا غي نه استدلال کوي. اصول مو پرې خپل اصول لري چې یو داسې ضعیف حدیث چې هغه د حسن درجه ته رسي نو پاره خو د یو عمل استحباب ثابت دي، لیکن یو داسې حدیث چې هغه څه بنیاد نه هغه موضوعي نو پاره اړو مسله نه ثابت دي، پاره اړو مسله نه ثابت دي. یعنی د احناف دا قول چیرې دې سره او د سماتی او منظم ماتی دا مرجوح ده بیا اصل ده.
دې مستدل څه نشته. ابن قیم دا سه غلطه د ډېرو خلکو لګلې دي، د یو نه د ډېرو خلکو لګلې. داغه سړي کمال لري چې کم کم سړي د کم کم اصل خلاف کړی دی، هغه ټول جمع کړی. علام الموقین دې لپاره کتاب ده. په کې وایي د امام ابو حنیفه نه دي، په کې صحابه کرام خو دي چې فلان کی صحابي دا قول د اجتهاد په بنا باندې د فلان کی نس نه هټ کړ. هغه علمي کتاب ده، هغه زموږ د حدیث په لاس ورغی. نو دې دا غینه د امام ابو حنیفه مصالح راو چې د امام ابو حنیفه دا خبره د قران خلاف ده، دا خبره د قران خلاف ده، دا خبره د قران خلاف ده. چرته دا خبره او چرته هغه علمي خبره، هغه علمي خبره ده. علمي خبره ده چې تاسو حدیث د قهقه باندې منظم ماته او پاره باندې او د سم ماته حاله جا موضوع ده، اصل نشته. دا یو موضوع حدیث په بنیاد باندې تاسو مسله جوړه. او بل خوا د جمعې دروازه د لامبل جو سم روایتونه دي هغه صحیح دي، د حسن درجه ته رسي، په دې وجوب نه قائل کېږي. غسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم، حدیث صحیح ده. پاگل ہوتا ہو تو استحباب قائل ہے کہ وجوب قائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب نہیں ہے، واجب نہ ہوئی کله واجب جو کړی حدیث په استدلال او داغه داسې زونه کړی دی او داغه مقصد صرف دا دی چې کوم اصول تاسو خپل کړی دا اصول تاسو هغه نفاذ نه کوئ. اصول نفاذ وکړئ، خبره به سمای. او داسې غلطۍ ډېرو خلکو دي، یوازې امام ابو حنیفه نه دي. زمونږ شیخ حبیب الله سره نه لګي په دې باندې ده چې هغه دا کتاب ټول را پټ کړی، خپل فتاوا کې لیکلی او په هغه د امام ابو حنیفه مصالح بیانوي. تاسو کمال نه دی کړی، موږ ته معلومه چې ته کوم ځای لګي. خدا سیز غلط دی چې ته یوازې د امام ابو حنیفه غرونی شي. هغه چې چا چا باره کې سویلی دی بیا ټول وایي. دا خیانت دی، دا خیانت نه دی. مګر علمی بحث یو جدا څه دی، موږ علمی انداز کې لګیایو چې بھائی دا حدیث موضوع دی، دا استدلال غلط دی. بس زموږ مقصد دا نه چې موږ د امام ابو حنیفه رحمه الله کمزوري ښکاره کوو. دا غي اصول دی، هغه اصول لري چې یو حدیث اگر چا کمزوري هغه د قیاس په مقابله کې بهتري. د دې بنیاد باندې هغه د حدیث موضوع کې دوه نه کېدلی په استدلال کړ. یعنی یو سړی دی هغه یو قیاس کوي، د قیاس په مقابله کې که ضعیف حدیث هم راشي نه هغه ضعیف حدیث باغې عمل کول بهتر دی. دې لاغه دومره عموم ورکړی دی چې د حدیث وضع ته نه دی کېدلی او هغه نه استدلال کړی. خطا موضوع ده غره. خدای خو امام مجتهد کنه، کته مجتهد نه کړي. ها ابن عبد البر یو کتاب لیکلی ته انتقا وایي، الانتقا. پاره انتقا کې هغه قاعده لیکلی ده. هغه دا چې کله یو سړی مجتهد وي او د قوم اکثریت دا غي اجتهاد قبول کړي، په هغه ته جرح نشي کولای، مجروح نشي کېږي. علمي خبره زده کړه تاسو څوک نه. تهذیب او تهذیب کې ملګری خلک بلګیا شي امام ابو حنیفه او جرح کوي چې فلانی و چا پیدا خراب ده، فلانی دا وي پارام کې نه مړه ته پوهیږي نه په خاطر سره. یو سړی چې په تور مجتهد خلقو تسلیم کړي دی نا مجروح نه دی. دا ټیک دی چې دا سره اختلاف ساتي، پیغمبر ونه دی. علمی اختلاف بساته دا غي استدلال سره به اختلاف ساتي هر څه وګي، لیکن مجروح نه دی، کمزور نه دی. چې ته دا وې ابن عادی یو خبره کړې ده چې هغه د امام ابو حنیفه بده ویل دي او زمونږ له حدیث هغه نه غړي کې چې هغه لګري دي. تا ته اصول نه معلوم، اصول لګري به حدیث کرا دي چې ہر هغه سړی چې په دین کې کوشش وکړي نو دوه صورت وي، یا بده ټیک ترسي یا و ټیک ترسي. دیکھیں زو ته شامل یو کنه موږ بګنه نه داخل حدیث موږ دا شامل لګا امام ابو حنیفه دا شامل کې باندې شامل اته په طریقې ولا شامل ده. ناغاړو غلطي هم کړه ویل فرض اجر ورته ملاوي کنه ملاوي متوازن دشمنی کې ته علمي اختلاف ذکر کړو.
علمی اختلاف به ذکر کې دي صدا علمی اختلاف دی لیکن ناغه دوال مو دل نه ناغه جاهل نه نه کافر نه فاسق نه بي دي نه په دې خلک نه وي خبره غډه وډږي دی خو چې تنقید شروع کې دا غیرای نه خلک به دا امام ابو حنیفه تنقید شروع مې کتاب حاضر خپل فکری اختلاف ذکر او هغه تا نور بیا هغه جهل نسبت کوي او دا اولا رائے نه دا الله په مونږ یو فضل کړی هغه دا چې الله تاسو پیدا کړی ہے امتن وسطن میان راو خلق وې اعتدال نه کار خلق تو امت مسلمه وصف کاشف سے کم دے هغه اعتدال میان روی دا کتا میان روی پرې خو دا معاملہ خراب وشي جابر بن عبد الله دغه فتوا ده اذا ضحك في الصلاه عاد الصلاه ولم يعد الوضوء او دا سے عاده ونه گئی اوس کې وسړې تا چرته کې الکوانه کې جماعت کې تراویح کړې لوی لوی تراویح بیا زموږ د علاقو کې چې کوم حرکتونه وکړل تا چرته کړو کنه نو موږ کړل ها شروعیم کړی کنه نور بکول کنه امام ته بیا کې نو اوس سوال دی چې تراو دا مونږ کنه زما سوال لا کړي مونږ دا یې عادت چا کړی دا نه نو مونږ شي وي ولټه ګناه دا لوی تراوی چې کوي خلک مونږ چې کله ماشومان زمونږ ماماجي الله دې وخیافه صاحب او مونږ کول تک د خلک بشاده لګیاو چې وس کلم لاس کو او چې کله په هغه دې اوس ټټی کې نظر برامن ډکلو بده دیم د دې ته مدار چې الله مال اجر راکړي ودلو کې ما ورته د چیس کولو اجر بدرګي الله خو اجر دې ورکړي چې تر تکبیر تحریمه نه ولاړې نو ټیک ته ثواب پتا ده ملو شي بیا زمونږ د قاریانو چې کوم دی او لمنه رکعت چې کوم دی هغه 3 غنټې وګړي دی 5 منټ هم نه ا موقع ورکړي دا چې سنت مطابق وټول یعنی په دیش په کې ختم کړي نو بیا وکړ سم وي وقال حسن ان اخذ من شعره واصفاره او خلع خفيه فلا وضوء عليه حسن نسوک مراد ہے حسن بصری فرمائی چې یو سړی دی او د سې کړه او دس نرستو ان اخذا من شعره ویخته کنجی کړل او دس کړه ویخته کنجی کړل واسفاره یې نکونه کنجی کړل کټ او خلع خفيه مسه کوله مسه به د څه شي نه ده یعنی د سبیره نشه سینه ده وته او موزه وباسله چې دا به وباسله نو دا سړی به اودس کوي که ونه کوي نه هغه وایي چې نه لا وضوء علیه اودس پې باندې نشته د مسې مسله دې معلومه شوه چې د مسې موده تېره شوه بالفرض یو سړی دی هغه په کور کې دی هغه مسح کوي په موضوع باندې یا په جرابو باندې نو 3 شپې او 3 ورځې دی مسح کولی شي کم ټیم باندې د مسح کړی دا هغه ټیم د اودس شته دی بالفرض خو ټیم پوره شو ټیم یې پوره شو او دی به اودس نه دی نو دی به څه کوي اودس په لازم دی وګره څه خپل دی وځي ها خپل دی وځي اودس خو مات نه دی کنه اودس خو مات دیږي په کله ما خرجا من السبيلين باندې ته فقه الحديث وي د حدیث فقه ده او داس په ماتيږي د ما خرجه من السبيلين کله چې د ټیم پوره شو د مسه ټیم پوره شو دا د ټیم نه پوره د مسه ټیم پوره دی دا ټیک ده کا د څه کو بهتر ده نه خو انکار نه کو خو لازم څه شی دی اوس لازم خو یې دل دا دې نه استدلال کوي ويذكر عن وقال ابو هريره دې ماته ځان نشه معلوم وقال ابو هريره لا وضوء الا من حدث وقال ابو هريره لا وضوء الا من حدث ودا تفصیل حدیث تو سنن ترمذی ده
حدیث نمبر 75. او دا یوازې دو امام ابو هريره د سیدنا ابو هريره رائے نه دا بلکہ مرفوع حدیث تے بدے کی. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. روایت یو سړی په جماعت کې دن ناست او د خپل الیتین کوناټو دوی پالیتین په میانس کې څه حرکت محسوس کو حرکت محسوس کو نو آیا او دس وما دی نه فلا یخرج حتی یسمع صوتا او یجد ریحا او دس په ترغه نه ماتي ترغه پورې بده د جماعت نوزی ترګه نه چې دو یا आवाज नहीं اوریدلې یہ بوئی نہیں محسوس کړي. زکات سے حرکات ہو کله کله انسان په خېټه کې مرضی انسان دا د رګونو نه دارنګ د اعصابو نه یو مرکب وجود درځه. کله کله یو عصب کې حرکت یو رګ کې حرکت او بالفرض حرکت مقعد کې راشي انسان دی قبلش. نو آیا دغه حرکت مونږه دا سے اگنو چې دا ماتون کې دا اودس دی نو نه خدا مخکې دا مسله ورېدل دا د باب پاول کې چې ترکې میں پورې یقین نه دریاح د وته نو ترغه پورې د شک په بنیاد باندې د انسان اودس نه ماتي. دا مرفوع حدیث دی په دې باب کې. د دې دا مطلب نه چې جماعت کې د انسان گندگی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث سے بیان نہیں اور جماعت سره تعلق دے نو صدا پار دے تو جماعت کے نسو پاخانے گئی اور نہ پکی پیشاب بلدا صورتحال چې کوم بیان کړي تعلق مانزه سره دے نو په مانزه کې نسو پاخانے گئی اور نسو پیشاب یو صورت پاتې شو. هغه امکان د دې لري چې را تدنا سبات خارجي کی کنه خارجي نو کده محض حرکت باندې پوښه د مقعد نو دغه تش حرکت باندې او دس مادي نه اوس دې وسنګ محسوسې په دا خبره خدا غیر په دوه طریقې دي. پښتو کې یو ته مونږ ټیز وای ولته مسکه وای یو ته دورات وی ولته فسا وای دورات او فسا دورات دوات سره ټیز ته وای او فساد اسکه وای خدا غیر په طریقه دا چې د یو आवाज وی او د بلبت شبوي وي. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوارا اخوضل چې ترکے میں پورے یا ہوتا آواز نہیں اوریدلے او یا تا بوئی نہیں محسوس کرے. تبا چې خبرې وخکاره ویل پکاري. سیدہ عائشہ فرمائی چې د انصار او خزې ډېرې خیسته خزې دي او ډېرې په دین باندې پوهې دي. په دې وجه باندې چې په دین پوهې دي نو هغې په دین کې حیا مانع نه کړه. هغه ته جو سب پیش راغل نو نیغه براله رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان وجدا چل نه لیکن خضر راضی یا رسول الله ز په خوب کې د ما احتلام راغی زو سکو نو سیدہ عائشہ پردہ کې دا خان دي دا ته پوسه مسو کوي خضر احتلام راځي. اگر اس تو بیا ته پوسی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي دا الله بندي چې د خضر احتلام نه کړي او د خضر دغه شهوتی قوت نه وي نبی دا اولاد کله کله مور ته ورځي. مطلب دا چې اولاد خو یوازې نارینه نه پیدا کړي د ښځه کې هم دغه قوت شته دی نو څنګه چې نارینه احتلام راځي د زنانه احتلام راځي. ما نه سړي تپوس کړ چې زنانه څنګه احتلام راځي نو ما چې تا الله زنانه کی تا پته ولګي څه پته مگر حدیث مخه ده کې خو یعنی انصاریات چې کوم دي په دین په ځکړه کې کتا حیا معنی کړه نو کار دې خراب ډېر ډېر داسې سودونه راشي په دې صحیحانو کې راځي. ما ویلي لوډ سپیکر باندې خبره او شاګردان ته خيو چې ډېر عجیب او غریب سودونه راځي. صحابه کرام
هغه وی کسړی علاجو کی علاج دې ته وی چې دا اړه تناسل نه کپڑا تا وکړه اجما دې وکړه نو غسل راضی کنه راضی خلک چې ناس ته پوښتنه نه کوي ول دا یو سوچ مخه ته راغی موطا کې دا روایت څه صحیح ہے نو کې مشته او دا ته پوښتنه وکي او دې خو ضروري انسان دی ارزه کولی شي او ذهن کې راځي چې دا خبره سیوا د امهات المؤمنین نه بل څوک نشي کولای هغه نه وسوک ته پوښي حیا بھی لیکن دایره پار طریقه خلق اختیار کی عبد الله ابن عباس معشومو دې پوهه چې ته بلل شي ته ورته وایي چې زموږ مور یې ا معشومان چې کنده د خپل مور نار کې سم ته پوښتنه کوي ته بیا ورته څه وایي اوس هغه چې نو د ورته آلو وي نا ولا غي ورته ورته نو بانګړې را چرګوټه نور بانګیا ته کتلی خبره کوي ابه ورته ویل چې په دې باندې غسل ناراضي ابه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره علاج کړو انزال نو شوه ابه غسل نو کړ دا چې سره اته پته نه نه بیا اوته بوتي کوي دا واضح کول مګر چې په دې باندې ناراضي ده یو حدیث ده سنن ابي داود کې راځي ترمذی کې راځي چې صحابه کرام بار تلیو پیږي یو کس زخمی شو احتلام ورته مشو چې سار شنه مرګ ورته ویل څه چلو کوم هغه ورته لام به احتلام نشه اگر یو ټول زخمی چې ویل امبل نه مړ شو او نبی اسلام چې خبر شنه اسو فرمایل الله دې تواږي سړی مړ کو انما شفاء العي السؤال یو سړی چې نه پوهیږي دا علاج دی چې تاسو وګورئ د دین په باب کې حیا چې چا باندې کړی دا اړو پوښتنه ده دا باندې خبرې سپینې ویم په دې وجه چې دا په ګول ګول او په غونډ غونډ او په ځړ ځړ نه کیږي دا دوه نه چا غونډه واضح هوا چې دا شی دا څه دی بس دا بیا نه وي بس یو ځل ویل شو بیا نه شو ویل لا وضوء الا من حدث حدث شری بے اودسی دلته کې تاغه نه مراد واړه بول یا لوی بول ندي ولې ته سنن ترمذی حدیث تا وې ته تعلق جماعت سره ده او جماعت کې حدث څوک نه کوي ما سوا ده نه چې هوا پکې خارجي جماعت کې هوا خارجول ګناه ده سړی چې پوېږي چې زما هوا راځي د جماعت نو زیبار د جماعت به دی ده او بللا چې ان الملائکه تتعذى ما تتعذى منه الانسان ملائکه چې کوم دی هغه ته اذیت رسی دا غي سیز نه تکم نه چې انسانانو ته اذیت رسی تو جماعت کې کوم سره انساني او کني ملائک خوې کنه په دې وجه جماعت دا به دې باندې کو چیرې هوا راغله دا بس خارج نه بار بوتل پکاري ځان بار فارغول پکاري هغه دوستو سره جماعت ترازي ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه ذات الرقاع دا یذکرو خود مجهول ویل لگا ذکر کولی شي خدا یذکرو سے طریقہ استعمال وردا صحیح حدیث ته اور اس تو پدې صحیح بخاری کې برادری غزوه ذات الرقاع ته یو غزا ده بنو ثعلبہ او د بنو محارب خلاف کې شه دا بنو غطفان دي سلورم هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړی شو چې د خلکو په مدینه منوره باندې د حمله کولو کوشش کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بهر راووت هغه سره بعض روایتونو کې 300 کسان دي او بعضو کې 200 دي او جمع ممکن ده سده پټي او سده ښکاری یعنی څه فوجان دې پټوي او سده ښکاری او دا زی او دا ډېر مصیبتي لار ده ذات الرقاع ورته څه کوي چې د غریبانو سره سوالای نه وي د وو کسانو د پاره یو سولیو پیاده بتلل او تاریخ پیچ کم دی هغه شلې دی وخت د خلکو وا د خپل صادرونو نه لنګونو نه کپڑے روخلې او رقعې کولې به او خپې به تړلې د رپاج زخمونه او نشلېږي
پدی ورته وی غزوه ذات الرقاع. دا غزوه ذات الرقاع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو بیا وتختل رانغله لوي. دا غزوه ذات الرقاع ده پای کې رسول الله په غزوه ذات الرقاع کې وو. فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. رمي رجل بسهم اصل دا چې دی کړه راتل نو پلار کې شپراله ملګری ودی شو دوه کسان یې وخ پرې خریخ یو انصاری دی یو مهاجر دی. د دوه ذمہ داری دارا چې کله بار نه څوک حمله کوي دیو څوک کوي. مهاجر ته دوی ته ود شاده په خپل ولال دموس کوي او دا غال نه یو سړی یو گزارو کو بلې وګ درې مې وکړه ادرین مرسته دا غنډه ډېر زیات وینه پیدا دا غي باوجود هغه موس کو. استدلال امام بخاری دا نه ده. یا ترجمه الباب سره تعلق دې خبره ده چې صحابین وینه بهيږي لیکن هغه منځ نه ماته. دا دلیل ده چې ما خرج من السبیلین نه وینه اوزی نه پای باندې ودس نه ماته. ترجمه الباب سره تعلق دا خبره. هغه صحابی رضی الله تعالی عنہ هغه اصل کې په بعض احادیثو کې راځي چې ما سورۃ الکهف میں پدریم ځل باندې دا چې ورستراجي چې نزفه الدم هغه وینه ډېر کمزورې ده وینه تر نه چول کړی شو ډېر زیات وینه ته پیدا نو دی وای نارو ورځي راورځي نو ستا خپل مرګري ویښ هغه ته الو ویښ هغه ورته ماته به وختي ویلو اوس دی خپل هغه ما یو داسې صورت لوستو چې ما دا غي پر خودل نه غوښتل. روایتونو کې دا غي سورۃ الکهف دا غي ذکر دی چې سورۃ الکهف مالوستو. د امام بخاری استدلال تدک جمله نه ده. فرمیا رجل بسهم او وشتیشو یو سړی په یو غشي باندې انصاری په غشي ولګید. بهقی دلائل کې لیکلي چې انصاری نوم عباد بن بشیر ده او مهاجر چې کوم ده عمار بن یاسر ده. عمار بن یاسر او سورت چې کوم ده سورۃ الکهف ده. اوس روایت بیا وګورئ تر کومه حد صحیح معنی نه کړل. فنزفه الدم نزف سمانا ده نزفه الدم وانزفه اذا سال منه كثيرا حتى تردے پورے چا کمزوری کی فهو نزیف ومنزوف زی سره جراشی نزیف یو دای سره چې داغه نه وینه نه جوړ کړی شو او داغه نه کمزوري شو ته دوی نزفه الدم فرکع وسجد ومضى في صلاته. تو دې صحابي رکوع سجده کولا او خپل منځ پورا کو ومضى في صلاته. د امام بخاری تعلق نزفه الدم سره استدلال چې صحابینا وینه بهيږي کبل فرض وینه بهیدل دا ماتون کې دا ودس وو نو صحابي به وینه خپل منځ پر هودل. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ہمیشہ مسلمانان چغیباز منس کو پخپل زخمونو کی یعنی زخم نبوی نہ پیدا اور مسلمانان و منز کو منز بے پر خودنا نا مطلب نہ رہے چوی نہ بتے نہ پیدا استدلال ہم دے کہ جملے دے چ یو دا سے زخم چغوی نہ کئی کہتے کہ تعویل کو شروع کی چدا خو جی مزمن بیماری دا یعنی یو دا سے زخم دے چ مسلسل تی وی نہ بہیگی بیا خود عذر په مسئله کې دا لیکن لوازم خبره نه ده. اصل کې خبر هغه ده چې ما وختي ته خولې ده چې دا مجتهد فی مسله ده. دا خبره ده مجتهد فی احناف ته قائل دي چې کله وینه بهيږي نو ما او د سمات انا هو مسلک ده او دا نور ائمه بالخصوص شوافی او دالیری سو مسلک داري چې نه او داس نه واتي بلا ضرورت کې چاتانی مکو په دې خبر ځان پوهیږي چې دا اختلاف دے اجتہادی اور اجتہادی اختلاف کی گنجائش جانبین ہوتا موجود ہے. پدیو تفسیر تدلیل مگوانا چاہ
وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز ليس في الدم وضوء. طاووس محمد بن علي او عطا او اهل الحجاز ته دې ټول رائے دارا چې ليس في الدم وضوء. پدم یعنی چې کله وینه بهيږي نو پای کې اودس نشته ده. دا روایتم ابن ابي شيبه موصولا ذکر کړل دلته کې خدا تعلیق ده صفحه 125 جلدو. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن طاووس انه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا. انه دیکھ لڑا کہ وسلو طاووس نے ہوگا تو یاد ہے کہ تبلیغی شو چراغ نوم ولا اکابر بدل کړو ما طاووس نوم واغ سره زیات خپه شماله زمانه کو عبد الله ده نو ما خدا کو طاووس کیسے چلو وجه دا ما ته مشران وجه دا غلط ده نو ما دا مشران په خپل غلط دي. طاووس تابعی دی او صحابه شاګرد دی کله نوم غلط نه صحابه بدل کړل په دې ځان په ول غوړي چې دا عربو مزاج دغه نه دی لکه عرب ثعلب نوم چا د کیږي ثعلب تاسو مطلب دی چې لومبل شو نه نه دې ثعلب کې یو خوې دی ته خیال ته وای چې دا غي ثعلب وینا لومبل نه غني لومبل دی هغه خیال وای کلب چې هغه نوم کې نه ته سپی معنا کلاب چې ورته وي سماره ده پدی انسان له سپی نوم دی د سپی کو وفاداری د اسماء چې کومه قاعده یو زمونږ استاد سو قاعده ایو د عربو قاعده د عربو قاعده جدا ده. هغه چې یو نوم دی راغ نوم کې ایو صفت ګوري صفت کاشفه ده په بنیاد باندې هغه نوم کې لکه حمار نوم هغه کې دی بشمیره خلک بګیسته حمار دا مطلب خر نه حمار چې کوم نه مهنتی دی یو سمبل له مهنت حمار معنی یو دای سره چې مهنتی دی کسب دی. یو زمونږ استاد یو راي دا اجدای طاووس دا په حسن باندې دلالت کوي. طاووس دغه دوه نه اگر دا اوسنی یو اوسره لګي خدا دې دوه نه طاووس حمزه بګی نشته هغه ته هم لاله تو الف و حسین نه طاووس عن طاووس زمانه نسخه کې یو اوسره لګل خدای دا دوه نسخه انه كان لا يرى في الدم السائل وضوءا. یو وینه چې بهيږي سائل باندې بيدون کې دا به په دې ودس نشته ده يغسل عنه الدم ثم حسبه بس وینه وینځه صرف ودس به نه کو وینه به تینځه خبیا اور پسې دویم روایت کې لیکي سال تو سعید ابن جبیر روایت طاووس نه بلکې سعید بن جبیر چې کوم تابعی دی داغه ما تاسو کو چې انی اتوضا واخذ الدل فاستقي به فيدخشني الحبل زکله کلیو بوقرو باسم رسای چې ګمنی پیګه سره ازغی مزغی یا څه شي هغه ویني کی مت صورتي مدخوش مخدوش فيخدشني ما مخدوش کی زخمی می کی نو دسه چلو کوم فيخرج منه الدم قال اغسله ولا تتوضا دا وینځه او دسته لازم نه دا مسلک دې زدا تا نه چې تدا سے وکا پرستا ذهن کې وسعت وی چې دا هم یو مسلک شته کته دا وی چې بھائی زما دس ماتی په وینا بيدون کی باندې نو زدا ته چرنه ماتی زما تحقیق دا مطلب نه ان دا زما راي صرف دا خیمه چې امت کې د چار اداره د چار اداره او د چار اداره ته چې په کوم مطمئن هغه واخله هغه دلیل مو وایا قابل ته بيدینه مو وایا زما صرف دا کوم مقصد دی اگر راي غستل یا پاغه عمل کول دا زما طریقه نه ده صرف داري چې دا کوم جمود پیدا شوی دی پازهانو کې یا کم بعد پیدا شوی دی دا د بیلمه نه پیدا شوی دی جدا نه خدا موصولا ابن ابي شيبه دا روایت لیکل ده موصولا ليس في الدم وضوء
وعصرا ابن عمر بثرتن یواز ابن عمر پریدا سیدنا عمر چې زخمی شو په موږ کې هغه موږ مات کړو چې ته سړی په تورو وای یا په نیزو وای په خنجر وای نو ستا په خیال وینه باندې بهیږي دا صحابه موجودګۍ کې شو کنه ها صحابه موږ څنګه سړی صحابه موجود دي که موجود نو چا صحابي انکار کړی په دې باندې اجماع سکوتی څه ته وایي اجماع سکوتی هم دی ته وایي چې صحابه کرام خبر شوي دي لیکن هیڅ چا سیدنا عمر ته د مونځ د اعادې حکم نه دی کړی اوس تا بحث وی وزنی دلایل کم طرف ته وزنی دلایل هغه طرف ته دا مسله ډیره مخکې موږ ذکر کړه سلمان ډېر لوګه وګا نو د خپل ته پدراو باندې کوته شو دې استاد ورته راګیر کوته چې دا اوس ماتيږي هله دې څه جوړ شوی مې خپل مسلک وی خپل رائے وستی پاره ودرېګا او محض پدې پویدل پګاری دا خبره دا مختلفون فيه وعصر ابن عمر بثرة فخرج من الدم ولم يتوضا بثره د مخ باندې دانې روخي کله کله هارمونی سو ایکټیویټي دن کیږي سرمنه لاندې موږ ته ځوانه کې وایو یا په انسان کې دنه غول ډیر شي ناګه د مخ باندې دانه کې ځوانه کې راخري سره سره وندي اته بثره وایي نو ابن عمر چې کوم دی هغه خپل ځوانه کې له حضور ورکو فخرج من الدم دا غیر وین راوته نو مونږ یو کو ولم يتوضا او دا څونه که سړی دا وایي چې دا بالکل او دا موږ کیږي نه سره نو دا اثر ډېر لري پور لګور یعنی بیا چې نعوذ بالله د ابن عمر موږ نه شي دا عمر موږ نه شي عمر په هیڅ کم صحابه کرام د سار په موږ کیلو دا غي موږ نه شي کوم ته درته گزار دا گزار خطرناک ده تاسو مخه دا اجتهادي مسله ده مثال هغه حزب الله والا ده کنه هغه حزب الله والا خپل کتاب کې لیکلي دي چې کڅوګ د سماع موتا قائل دی کافر ده دا گزار کوم نه درسي امام احمد قائل نه ده سماع موتا الله اوسنی حنا پټول قائل دي ابن عمر سماع موتا قائل دی کنه قائل ده کو عائشہ رضی الله عنها جواب کیا تھا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څه وایي دا گزار تر کوم ځای پورې رسیږي او د خلیل له کورې جوړول پکار دی او قلم لم سره رکاوټ پکار ده دا سړي ولې سره دی بس هغه دی وایي هغه دی لګي ولم يتوضا او دسونګو او دارنګي وبزقا ابن ابي اوفا دمن فمضى في صلاته بزقا يبزقو اصل کې دکانو ته وایي خو بزقا دمن نو وینه توکل شو خلګي فلان کې وینه ولټه وکړه دا جګر بازه امراض داګه د وجه سره وینه کې الټو کې وینه گئی یا کله کله فم رحم کې زخم راشي هغه د وجه راځي عبد الله بن ابي اوفا رضی الله عنهما پلا روزوید والا صحابه دي هغه د وینه ولټه وکړه فمضى في صلاته خپل مونږه ما دینګه مونږه چلاو تر دې پورې چې سلام یې وګرځاو صحابه کرام رائے ده وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه الا غسل محاجمه حجامت دا پاغه الفاظو کې ده چې په عربی کې د مفهوم جدا ده او په پښتو او په اردو کې مفهوم جدا ده خلک وی نایو ولا حجامت کو لا حلق په دې کې نه ګیره خره ول خلک حجامت عربی کې حجامت دیته وی چې انسان بیمار وي ناغه پوهه خلدي اغي سر کې یا لاس کې یا ترخ کې یا خپه کې یو خاص رګي هغه کټ کې او پاره خکر کې هغه
برراخ کې پای باندې فاسد وینو باسي دا د عربو یو طریقه د حجامت وي پاکستان کې مشهور شي په پته نه پوهیږي چې فائدہ څومره ده کې دې له پوهه خلک وګار ده فائدہ شته بګي خو چې کون کې پوهیږي یو مسنون طریقه علاج ده او دا ښه طریقه ده اوس په حجامت کې وینه پوزي کې نه وزي پوزي خدا احناف د مذهب مطابق کې یو سړی داسي وي چې هغه او دس کړي او حجامت یې وکړو او دسه ماتي موږ نه کی احناف مسلک ده لیکن د نور رائے ده چې نه ډېر صرف هغه ځای وینځي کوم ځای چې محاجم دي او نور سره د ګوت نه وړي او داس په لازم نه ده ابن عمر او حسن بویل دا چا په بارکی یحتجمو چې حجامت کوي وینا او بازی خکر لګي لیس علیه اصلاح غسل محاجمه نشته راغه په ذمہ باندې مگر د خپل محاجم وینځل امام بخاری رحم الله خپل مسلک دا ته پوره واضح کړو دا مسلک دی چې ما سیوا دو بول او براز نه په بل سیس باندې د وجود نه کده بل ځان څه شیوزي نو پای باندې او داس نه لازمي البته د احناف مسلک داري چې بول براز باندې لازمي یو کوي نه وبېږي نو د احناف مسلک داري چې په دې باندې هم کیږي داسې اوس یو سوال راځي هغه دای چې تاسو په خوب باندې ولې بیا او داس ماته وای سوال راځي که خوب ولې ماتون کې دا او دسته هم متفق علیه دور دی ایک سوال خدای وجه دا چې اگر چې هغه یقیني او سیز نه دی لیکن آئے کې امکان داشتره چې د انسان نه دی د هوا اخراج شوی په دې وجه باندې خوب هغه ناقض د وضو دی شاید نن مداري اقول قولي هذا استغفر الله علیکم